الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. نن چکم آیاتونه تلاوت شو دے آیاتونو کې د آخرت مضمون ده. الاخره د دې خو خپل معنا ده رستنه د الاولى په مقابل کې راځي الاخره فلله الاولى والاخره دنیا هم د الله ده او آخرت هم د الله او آخرت ورته پدې وایي چې دا د دنیا په ورځو کې آخرنه ورځ وي د دنیا په ساعتونو کې آخرنه ساعت الساعة الآخرة آخرنه دور آخرنه وقت آخرنه ساعت چې داغه نه بعد بلدی دنیا دا نظام ختم یو بل نظام به شروع شي. داغه تعلق د قیامت سره ده. عام طور باندې خلق د آخرت په دې مفهوم کې هغه تمام مراحل اخلي چې کوم د مرګ نه شروع کی د مرګ پورې دا یو مرحله ده. د مرګ نه بعد ځنکدن او بیا قبر او بیا قبر ژوند او بیا د قبر حساب او کتاب او بیا د هغې نه پس را پاسېدل میدان حشر بیا التا عملنامې تقسیمېدل بیا حساب کتاب کېدل بیا د هغې نه بعد د صراط نه تېرېدل بیا یا جنت ته تلل او یا جهنم ته تلل دا تمامې مرحلې دي. نو پر تمام مرحلو باندې د الاخرت اطلاق کیږي. دا د آخرت مراحل لکه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په باره کې چې راځي او تاسو لوستیم دي چې هغه به د قبر خواله لاړ نو جړل به نو خلکو به ورته وایي چې ډېر اهم واقعات ته اوري او نه جاړي او قبر په خوا کې جاړي. نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ به جواب کو چې قبر چې ده اول منزل من منازل الاخره دا د آخرت د پړاوونو نه اولنې پړاو دی. دینه بعد د آخرت مرحله شروع کی چې دې کې څوک کامیاب شونه را روانې مرحلې ورته آسان دي او چې دې کې ناکام شونه بیا را روانې د دینم ګرانې دي بیا د دینم ګران. آخرت اثبات او آخرت کې د ټولو نه زیات چې د کومې خبرې تعلق دی هغه د قیامت ورځ ده. د ټولو نه لویه مرحله او د ټولو نه لویه موقع د آخرت عظیمه واقعه هغه د قیامت د ورځې ده. قرآن د هغې په باره کې فرمایي ثقلت فی السماوات والارض دا په دې ټولو کائناتو کې درنه خبره ده. دا ډېره عظیمه خبره ده. دا وړه خبره نه ده. لا یجلیها لوقتها الا هو په خپل وخت به ښکاره کوي او الله تعالی به ښکاره کوي. د دې تاریخ چاته نه دی معلوم. دا ډېر عظیمه ورځ ده. د دې ورځې الله تعالی مختلف نومونه یې ښودي دي. القارعه ما القارعه دا خلق ټنګي په دې ټنګولو باندې د یو څیز د روغوالي او د خرابوالي پته لګي. پخوا چې به د خلکو د لوښي اغسته نو اوس هم دا مشران داسې کوي چې په دې لاس کې داسې ونیسي نو داسې ترینګلی وله ورکړي نو چې هغه لوښی روغ وي نو هغه روغ اواز کوي او چې روغ نه وي نو هغه د هغه اواز نه پته لګي
دا تنقید لفظ چې دی په دې عربی ژبه کې تنقید نقد موږ په پښتو کې نقد ته وایو نقد په کار دي النقود تحل العقود په عربی کې وایي النقود تحل العقود وایي نقد خبرې پیسې چې دي دا غټې غوټې پرانیزي غټ کارونه پکې کېږي نو خلق خو د دې ته وایي تنقید په عربی ژبه کې دې ته وایي چې پخوا به دا پیسې به وي نو دا به سونار لا او د زرګر له به یوړې چې دا وګوري چې دا کړه دي که نه دي نو هغه به کتلې داسې به پرې کې په دې نوک باندې به اوچتې کړې او داسې شرنګونه به یې ترې ویستو نو هغه شرنګ نه به پته لګېده چې دا اصلي سونه ده او که دا اصلي چاندي ده او که دا جالي ده هغه درهم او دینار به په دې طریقه به ټنګوه پښتو کې اوس هم وایي دا پلانکې سړی یا دا پلانکې شی دا ټنګولی شی دی ټنګولی دی ټنګولی معنا دا ده چې دا د دې تنقید د دې مرحلې نه وتی دی نو القارعه دنیا کې خو هر سړی وایي زه روغ یم نو قیامت به وټنګوي چې ویې ټنګوي ترنګلی وله ورکړي پته به ولګي چې دا روغ دی که مات دی نو پته ولګي چې اوهو په دې کې خو ډېر شی چاودونه دي دې کې خو ډېر لوی نقصانات دي دا جالي دی جالي عمل او اصلي عمل پته دلته نه لګي دلته خو هر سړی وایي زما عمل اصلي دی هر سړی وایي زما دا نوټونه اصلي دي دا په قیامت کې پته ولګي چې د چا دا جالي دی او د چا دا اصلي دي د هر سړي د عمل پته به ولګي تبل السرائر پټې خبرې به راښکاره شي ډېرې پټې خبرې به راښکاره شي اوهو دا خبره خو دا و دا خو په دنیا کې بل شان ته ښکارېده هنالک تبلو كل نفس ما اسلفت هنالک تبلو كل نفس ما اسلفت هغه ورځ په دغه ورځ دغلته په دغه موقع تبلو كل نفس وابزمي هر یو تن ما اسلفت هغه عمل چې د مخکې رالیږلی که منځونه روژې حجونه زکاتونه جهادونه نیکې د خلکو سره ښېګړې د ګاونډي حقوق الله حقوق العباد دا چې د څه کړي د دې هر یو خبرې هلته بازار دا به وټنګي نو دا ورته القارعه الحاقه ما الحاقه رښتینې خبره ده خامخا ثابتېدونکې خبره ده داسې نه ده چې دا څه ټوکې دي نو دا الله تعالی دې له مختلف نومونه ایښودي یو نوم د هغې الاخرت بیا تاسو ګورئ قرآن مجید کې تاسو ته ګورئ چې دې له څومره الله تعالی نومونه ایښودي د هغې د مختلف ذلک یوم التغابن سوره تغابن کې الله تعالی دا د نفع نقصان د ګټې او د تاوان ورځ ده د لري بري ورځ ده پښتو کې وایي که نه لری بری دا د لري بري ورځ ده دا د نفع نقصان ورځ ده دا د ګټې تاوان ورځ ده تغابن د لري بري ورځ ده د لري بري موقع ده وایي وایي د لري بري موقع رانه خطا شو نو دا د لري بري ورځ د دنیا کې نشته ها د دنیا لری کله بری کېږي او کله بری لری کېږي کله ګټه تاوان کېږي او کله تاوان ګټه کېږي هغلته چې کوم ګټه او تاوان یې هغه بیا مستقلي هلته چې چا تاوان وکړو بس دا رښتیا تاواني دی او هلته چې چا ګټه وکړه دا رښتیا ګټور دی نو ذلک یوم التغابن دا مختلف نمونه د دې هغه مختلف تعبیرات او تصورات الله تعالی زموږ د ذهن کې دي دا ګوره اصل ورځ ده کلا بل تحبون العاجله ستاسو خو نقد دنیا خوښه ده ستاسو خو نقد خوښې دي تاسو خو چې نقد په تلي کې کوم شی زرغونېږي هغه د انسان د مزاج ته ګوره که نه د نقد د تصور د ژوند هم ټول تباه کړ تاسو ګوره چې دا کوم د انسان د خوراک څیزونه د انسان د استعمال څیزونه یاره جی ما له فوري پکار دی فټافټ او دا چې کوم څیزونه تاسو په بازار کې دا تیار څیزونه اخلئ په هغې باندې هم دا لیکلي دا بالکل انسټنټ دا فورا بس تحلیل کېږي او فورا تیارېږي یاره جی چې هم هغه پکار ده چې بس خو چې ورته ور واچوې او تیاره یې لکه نو دا خو اصلي نه ده که نه خوراک هم داسې پکار دی چې بس خو ځمکې ته دې ور واچوه او سرې داسې پکار دي چې فټافټ چې نورې په 6 میاشتې کې رسي چې دا په 2 میاشتې کې ورسي چرګان هم داسې پکار دي چې هغه نور په 6 او 8 میاشتې کې ایله د خوراک کېږي چې دا په 40 ورځې کې پوخ شوی تحبون العاجله هر څه بس نقد پکار دي هر څه زر پکار دي
فوري پکار نه، مال خو فټافټ رسه پکار. دا انسان دا د عجلت پسندۍ دا تصور چې الله تعالی مخکې نه ویلو چې خلق الانسان من عجل، دا انسان خدا سي جلدباز دی، لکه ته وایې چې دا خټه نه پیدا ده، د جلدې نه پیدا ده. دا اوس زمونږ په نس ډېره زیاته متواضع شوه. هر سړی هر څه په تلي کې زرغونول غواړي. یو لطیفه پکې رایاده شوه، د هارون په زمانه کې یو سړي د پیغمبرۍ دعوه وکړه. د پیغمبرۍ په کار خو نه وه چې ده ته دلیل غوښتی وی، ځکه څوک د پیغمبرۍ دعوه وکړي نو دلیل به ترې نه غواړي، ورته وایي یا توبه وباسه او څه د اشکال یې هغه ووایه، او که نه بیا نه کېږي نو بس بیا ځه، بس بیا مرتد یې، بس بیا به له سزا درکړو. خو هغه ته دلیل وغوښته، نو هغه ورته وایي ته راته څه دلیل ووایه چې زه درته ووایم. هغه وایي ما له بادرنګ را پیدا کړ، وایي ما له 3 ورځې مهلت راکړه. سړي د پیغمبرۍ دعوه کړې، ما له 3 ورځې مهلت راکړه. هغه ورته وایي نه اوس په دې ساعت یې نه غواړم. هغه ورته خدای پاک په 2 میاشتې کوي او ما د خدای دعوه نه کړې، د پیغمبرۍ مې کړې، ته ما له 3 ورځې نه راکې. نو وی خاندل، خوشاله شو. الکه وی ماف کوم د خو توبه، بس وی توبه مې ویستل، ما وی چې دله خوشاله شي چې ماف مې کړي، چې راته څه ونه وي، نور پیغمبري نشته او بد غلطي را نه شوې ده، خو به زه د ماف کوم د خو چې بیا دا غړي وړي ونه وي. نو هغه وی چې په دې ورځ کې ته د مانه سن جلدبازي کې تحبون العاجله وتذرون الاخره. تاسو نقد غواړئ او آخرت پرېږدئ. دوه الکان، دوه جوانان د یو محلې باشندگان، هغه یو وایي زه خو ماښام زه خو د ورځې داسې کار کول غواړم چې ما ته ماښام نقده دیاړي میلاو شي، ما ته نقدې پیسې میلاو شي. هغه بل وایي یاره زه خو داسې محنت کومه چې خیر دی 10 کاله پس 20 کاله پس دی، خو چې ما ته یو ښه غوندې رزلټ میلاو شي. نو هغه چې کوم لګیا دی شپه ورځ مطالعه کوي او کتاب ګوري او سکول ته ځي او کالج ته ځي او امتحانونه ورکوي او کار کوي او محنت کوي او پیپرونه تیاری کوي او اسایمنټ لیکي او حاجی، هغه بل روزانه چې سار لاړ شي نو هغه څه خرڅ کړي یا دیاړي وکړي یا چې څه په بازار کې څه تړه مړه ولګوي. هغه چې راشي مازدیګر هغه وایي ما نن 300 روپۍ وګټلې، ځان له مې دا موبایل واخیست، ځان له مې دا وکړو، ځان له مې دا وکړو. تا زه رسېدي، هغه وایي ما له خو پلار 100 روپۍ راکړې، بس هغه ایله مې چولې وخوړې او دا دې رالم پې کور ته. تا سره په جیب کې څه دي؟ ته لیونی، کله به کېږي او بیا چې داسې 20 کاله تېر شي نو دی خو مغه شاني. هغه بل چېرته کې بیا ډېر ښه په جاب ته لاړ شي، ښه ډګري والي، بیا په ګاډي کې ګرځي، بیا دی په دې لاره ځي. دا وایي خوارشه دا د ما ملګری ده، ما دا ونډي و سړی، ما ته پته ده زه یې پېژنم، ده اوس ځانه مشروط جوړ کړی او دا دې اوچت اوچت ګرځي. نه که نه، ته دې ته سوچ وکړه، ته هغه 20 کاله مرحله ستا یاده نه ده چې ستا نغدې خوښې وي او د ده نسیا خوښه وه. دا څنګه د دنیا دا خلک وایي چې یاره زمونږ نسیا نه دي. نسیا وایي څه ته وایي؟ دا چې پرې اردو کې وي، پرې پښتو کې وي، نه نقد او نه تیر او ادهار، وایي نقد ښې دي او قرض نه دي ښه. نو چې نقد ښې دي نو بیا ته د خپل بچي ته ولې وایې چې کالج ته ځه، بیا به کله ډاکټر کېږي او کله به انجینر کېږي او کله به د لوی افسر جوړېږي. خو نقدو ته یې ور واچول، ته دیاړۍ کې چا سره ولګوه په هوټل کې نوکر کړه، او یا وله دلته کې ګونګړي مونګړي او پکوړې وله واله ورته دا پخوه او خرڅوه. نو ستا خو نقد نه دی خوښې. نو په دې ټول ژوند کې صرف د آخرت او د دنیا خبره چې راشي نو بیا دې نقد دی خوښي. د ستا دې ژوند کې تضاد دی. شریعت وایي دا تضاد د ژوند نه لرې کړه. په دې دنیا کې ته نه محنت به کول غواړي، بیا به د هغې په نتیجه بیا کله بیا د هغې نتیجه راوځي. نو الله تعالی درته هم دقه وایي که ته مستقبل سمول غواړې. مستقبل الله وایي ګوره اصل مستقبل خو هغه دی که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. مؤمنانو د الله نه ویریږئ او سبا دپاره هم څه تیار کړي دې سوچ وکړئ. هر سړی سوچ وکړئ سبا له هم څه تیار کړي. نو سبا خو مستقبل ته وایي که نه. پته ولګېده چې مستقبل زمونږ نظر ډېر کمزور دی. زمونږ نظر اسلام کې نوره څه فایده ده؟ اسلام کې د ټولو نه لویه فایده دا ده چې د انسان په نظر کې وسعت پیدا کوي. کني انسان په تجربه هم ډېرې خبرې معلومې کړي. ولې ته دې چېرته ځه مه که نزبرګه
ډېرې خبرې انسان د تجربې نه معلومې کی، خو د تجربې په نتیجه کې په ذهن کې او په فکر کې دونه وسعت نه پیدا کیږي څومره وسعت چې د اسلام د خبرې د پیژندو په نتیجه کې پیدا کیږي. پیغمبران ډېر زیات وسیع النظر، اسلام کې ډېر زیاته وسعت نظری ده. تنگ نظری دا په کفر کې ده، تنگ نظری د پیغمبرانو په دشمنۍ کې ده. تنگ نظر خلک هغه دي چې الله او رسول خبره نه مني، دا خلک تنگ نظر دي، ځان د پاره هم تنگ نظر دي، د ځان دشمنان دي. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، مستقبل له څه تیار کړي. ته مې زه د مستقبل لپاره کار کوم، د مستقبل لپاره په ځان سخت تیروم، د مستقبل لپاره شپې نارې تیروم، د مستقبل لپاره سفر کوم، ګرمي او یخني برداشت کوم. یاره جی دا خو مشکلات راځي، دا خو د بچو د مستقبل کار پکار دی، بچو له مستقبل تم د مستقبل خو ستا مستقبل داسې دی لکه د پیشو یو لویش نظر، ستا مستقبل ډېر محدود دی، مستقبل ته نه پیژنې. الله هم درته وایي د مستقبل لپاره کار وکړه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، سبا له څه تیار کړي. او ته خبرې سبا قیامت او د هغې نه بعد دا سبا دی. دې مطلب دا دی چې دا دنیا شپه ده، دا دنیا دا ورځ هم شپه ده او دا شپه هم شپه ده. دلته رڼا اصل کې هغه ده چې کومه د شریعت رڼا وي. تا ته ویې د شریعت دا رڼا د ځان سره واله، ځکه چې دې لارې کې ډېرې کندې دي، ته کندې نه پېژنې. دلته ته 200 دشمن هم نه پېژنې، دا رڼا ځان سره واله چې په دې 200 دشمنو پېژنې. ته مسافر یې. ومن یغترب یحسب عدوا صدیقه ومن لا یکرم نفسه لم یکرم. څوک چې مسافر شي 200 دشمن نه پېژني، په لار رواني ناشنا سړی وایي، کېدای شي هغه ډېر زیات ښه سړی، د سره به ډېر ښه کول غواړي، خو چې خواله دې راشي ته به یاره خدای خبر چې جبرانه وایي که چې ته راته که تاله څه اوبه درکړي مسافر نه وایي لکه وایي اوبو ته مالی څه پته لګي څه یې پکې راته راچولي. زما استاد مولانا عنایت الرحمن صاحب الله تعالی دې وبخي، زمونږ ډېر زیات تربیت یې کړې، دا اساتذه ټول الله د دې مغفرت وشي. یو ځل ما هغه تلو کراچۍ ته، نو جهاز کې یو سړی موږ سره سیټ ناست نو بس مالی هم یو چاکلیټ راکړو، دلې هم ورکړو. نو ما خو هغه چاکلیټ چې راواغېستو نو ما په جیب کې کېښود، خو د ما نه مخکې شیخ صاحب هغه چاکلیټ کولاوه و داسې. نو چې کولاوه نو بیا کولاو خو یې کړو خو خولې ته یې وانهچو. بیا کراچۍ کې ما ته وایي ستا نه مې چلي زده کړ. ما یې څنګه وایي هغه چاکلیټ چې موږ له سړي راکړه نو وایي تا په جیب کې واچوه. وایي ما خو کولاو کړی خو ما یې چې ده په جیب کې وانهچه جه واچوه، ده ونه خوړه نو دی خو پوه دی سیچل به وي. نو وایي ما هم وایي چې زه یې نه خورم سیچل به وي، دا دی پروت. سړی کېدای شي چې ټیک و خو سړی یېرېږي. نو خلک وایي تجربه هلکه بچي ته وایي بچی په سفر یاره به چا نه به څه خورې نه ښه، چا سره به څه باسونه، چا د لاسه به څه حالې نه ښه، خیال به کوه، خپل موبایل خیال کوه، د ګړۍ خیال کوه، د جب خیال لې کوه. دا تجربې مونږ وایو. اسلام د ټولو نه لویه تجربه مونږ ته راکوي، قرآن د ټولو نه لویه رڼا مونږ ته راکوي. د دنیا کې ډېر مسلې دي، ډېر داسې خلک دي چې هغه تا ګمراه کوي. ومن یشرک بالله فکأنما خر من السماء، چې توحید دې پرېښودو او شرک دې اختیار کړه ته د اسمان نه راپرېوتې. فتخطفه الطیر، نو مختلفې مرغۍ دي، بیا کارغان دي، ټپسان دي، کاغې دي، څه دي، دا مردارخور جناور نه دي، دا بیا بې شمېره دي. بیا نه بیا هر یو به راځي او د نه به غوښې خوري. او تحوي به الریح فی مکان سحیق، او یا به دې سیلی چېته یو لرې کندې ته ورچوي. نو اسلام وایي چې دا دنیا دا ژوند چې دی دا ته په تیاره کې روانې. رڼا صرف هغه ده چې اسلام تاله درکوي. کوم اسلام رڼا ځان سره واله، ځکه خو د قرآن ته بار بار نور وایي، ځکه خو وایي الله ولي الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. الله دې د تیرو نه رڼا ته راوباسي. نور دا یو دی، رڼا یوه ده. والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت، او چې توحید دې پرېښود او کفر دې اختیار کړه بیا به ډېر دوستان پیدا شي. اولیاؤهم الطاغوت، شیطان به دې ولي دوست به دي، دوستي دې سره کوي. ته څه وایې دا در دښمني کوي، تا ته څه وایي چې ما ملګری شه چې سټ دې مات کړم، دا ما ملګری شه چې بې عزته دې کړم، دا څوک چاته وایي؟ وایي زما ملګری شه چې مزې به کوې. ته د چا ملګری شوی؟ نو هغه دې بیا د رڼا نه راوباسي تیارو ته. اولئک اصحاب النار، نو په تیاره کې روانې ګور کندې ته پرېوځي، جهنم ته ور پرېوځي.
لارې چې دي دا په رڼا چې شپې تیارې نو ګایډ پکار دی رڼا پکار ده پیغمبر او رڼا ورسره ده بدا مونږ ته لارې ښودلې هغه لارې چې پیغمبر ښودلې دي هغه رڼا یې مونږ ته پرېښې نو دا سبا دی ښه مستقبل اصل کې دا دی قیامت به ولې راځي ځکه اصل مستقبل هغه دی مستقبل خو هغه نه شو دا دنیا خو دا حال دی دا حال دی دا ورو ماضي کېږي مستقبل هغه دی اصل مستقبل دا آخرت را روان دی نو اولنۍ خبره د آخرت د راتلو دا ده چې ذکر را روان دی چې دا مستقبل دی مستقبل دا روان نو اصل مستقبل دا دویمه خبره دا ده چې دا ذکر را روان دی او دا ټول ناول پکار و چې الله تعالی وعده کړی ده الله تعالی وعده کړی ده او الله تعالی د وعده مخالفت نه کوي الله وی قیامت برازي را ولم به د قیامت دراتلو که نور څه وجه یو که نه خلیه وجه دا ده چې الله تعالی وعده کړی او الله تعالی د وعده مخالفت نه کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه پیشنګویانې کړې دي هغه پیشنګویانې دا دي ثابت شو خلکو په تصور کې نه راتلی چا به د هغې څه مفهوم بیانو چا به څه مفهوم بیانو خدا دې هغه علامات قیامت بالکل یو په یو باندې د خلکو په مخې ته په ډاګ راځي او زه به صرف یو مثال تاسو ته ویم رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن مونږ ته یو پیشنګویي کړې وه دا په تورات کې نه وه او دا په انجیل کې نه وه او هغه څنګه ثابت شو قرآن دا پیشنګویي کړې وه په سورې حامیم السجده کې چې سنریهم آیاتنا فی الآفاق وفي انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق مونږ به په مستقبل کې د خلکو ته په دې کائناتو کې او د دې پر خپل ځانونو کې د خپل توحید دلیلونه او آیاتونه وښیو او دې ته به دا پته ولګي چې د الله او رسول څه ویلي دا رښتیا دي نو دا د ساینس د انکشافات او د ساینس د ترقي د دې پیشنګویي قرآن کړې وه دا د تورات نه بعد رانله دا د انجیل نه بعد رانله دا د قرآن نه بعد راله په تورات کې د دې پیشنګویي نه وه چې ساینس به دومره ترقي کوي په انجیل کې د دې پیشنګویي نه وه چې ساینس به دومره ترقي کوي په قرآن کې د دې خبرې پیشنګویي وه چې ساینس به ترقي کوي او د هغه ترقۍ نتیجه به څه حتی یتبین لهم انه الحق چې خلکو ته به پته لګي چې واقعي د الله او رسول چې خبره کړې دا خو رښتیا دي ډېر خلک به په دې لاره راځي دا چې مغرب ته الله تعالی دا موږ وایو که نه مسلمانانو ساینس پرېښود او ترقي پرېښود او مغرب واغسته په دې کې د الله تعالی هم پاره یو کار کې یو حکمت وي زموږ دا ناراستي زموږ دپاره خو نقصان شو خو بل طرف ته د هغوی د ساینس کې دا ترقي د هغوی د هدایت دپاره سبب ګرځي اوس راځي هغه د هغه خپلو تحقیق یا خو دا راځي چې کله د ساینس د اولنی دور شروع کېده د ساینس او د ساینسدانانو او د چرچ په منځ کې دا جګړه شروع کېده په هغه وخت کې خو دوی د مذهب نه بالکل بیزار شو او د مذهب خو پته ولګېده دا د الله تعالی د وخت کې یو نظام چې چرچ والا مذهب دی او اسلام دین دی په دې خبره هغوی دا نه پوهېدل نو هغوی وایي دا اسلام هم چې ته د چرچ په شان یو مذهب دی دا هم ریلیجن دی اوس ورو پرې پوهېږي چې نه اسلام خو دین دی واقعي چې چرچ څه کول نو دی غلط کول دی د علم په بنیاد نه کول اسلام چې کومه خبره کوي دا د علم په بنیاد باندې کوي اوس ورو پرې پوهېږي چې اوهو علم خدا دی چې په دې قرآن کې دی تاسو ته به پته وي زه دا مثال ډېر زیات وایم د مورس بوکاین فرانسیسي ساینټسټ دی ډېر لوی ساینسدان او هغه بایبل قرآن د ساینس په ترازو کې کتاب یې لیکلی ابل مې د هغه یو انټرویو یو ځای کې چې ته وایه ما ولسته هغه وایي چې زه دنیا چیلنج کوم چې را پیدا دي کې په قرآن کې د الله تعالی د خبرې دا چې دا یوه خبره دی چېرته څوک پیدا کړي چې دا د ساینس د اصولو نه بهر ده بلکې هغه وایي چې لوی لوی ساینټسټ چې دي هغه لا هغې خبرو ته نه دي رسېدلي چې قرآن یې ورته وایي قرآن د ساینس رهنما دی ساینس لا د اوسه پورې د هغه تصور ته رسېدلی نه دی چې قرآن کوم د ساینس په باره کې کوم تصور ورکوي خلکو د مسلمانانو دا خیال دی چې دا مونږ پرې مسلمانانو کې یو لیډر خدای دې وبخي اوس وفات دی په دنیا نه تللی دی هغه به وایي قرآن څه کتاب دی خو بس یو څو پکې د مونځ او د روژې خبرې دي او څه پکې دمونه دي او څه پکې وایي د غل نه لاس پرې کوي او زناکار پکې وړو وایي دا یو څو خبرې پکې دي نور خو پکې څه نشته مخصوص په دې دی چې ته وکتلی نه دی ته یې وګوره نو بیا دا یې نه پس وایه ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم
هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق هو نو بیا وتعالى وایي چې دا غلط دی نو ته ویلې نه دی تا به ځان نه دی پوی کړی تا د چا پوی نه پکې تپوس نه دی کړی تا چا پوی ته ګونټ نه دی ماتې کړی چې ته وایې ما پې پوی که کنه تا خدای خبر د چا نه زده کړی نو قرآن دا مې راته یو مثال وایي چې علامات چې نبی علیہ السلام د قیامت په باره کې کوم ویلي ارور را پیدا یو علامت مې راته د قرآن نه دا او دا شین داسې په طریقې روان دی نو دا علامات دا د قیامت علامات او بیا لګیا دی هغه خو اوس خو د الله تعالی په پیدایش کې ګوتې والی شروع کړو ګوره چې یو شی د حد نه زیاتې شروع کړي که نه دا د هغه انتهایی بیا یو ګاډی چې تا مثلا پای کې 140 سپیډ دی او ته د 100 نه او د 120 نه د سپیډ زیات کړو غره لا هغه الارم هم درک او ته بالکل هغه 140 ته رسې او د هغې نه دې پر خپه پر اکسلیټر نور هم زور کې نو دې معنا دا ده چې که تا سره څوک هوښیار ناشي که ته په خپله هوښیار نه یې او بل سره هوښیار ناست یا به ته وایي چې بهی دا کار دې ټیک نه دی اندازه ده او بیا چې لا برېکې موشلېږي بیا چې ټایراډې موشلېږي نو بیا د دې خبرې څنګه امکان دی چې ته پکې بچ پاتې کېږي او په دومره سپیډ کې هم روانې نو ته د خپلو حدودو نه ګوره چې په خپلو حدودو کې روانې نو کېدی شي چې څه وخت روان شي سفر به دې روان خو چې په پردي لاس روانې او سپیډ وې دومره ډېر زیاته نو د اکسیډنټ او ستا په منځ کې ډېره زیاته فاصله نشته لہذا ساینس چې اوس په کومو خبرو کې ګوتې وال شروع کړي دي دا د خپلو حدودو نه زیاتې کوي دا جینټک ساینس چې څه کوي نو دی په هغه څیزونو کې اوس ګوتې وایي چې هغه د ده حدود نه دي هغه د ده میدان کار نه دی اوس فلیغیرن خلق الله اوس د بوډې راښکلي دي او د الله تعالی په تخلیق کې ګوتې والې شروع کړي دي د الله تعالی تخلیق بدلول غواړي لہذا دې معنا دا ده چې دا ګاډی د داسې خلکو په لاس کې ورغلی دی چې هغه دوراني طرف ته بوځي خو دا خو ضمني خبره مې وکړه زه خو اصل خبرې د آخرت نه راغلی یم ولتنظر نفس ما قدمت لغد مې وي او بیا مې دویمه دلیل دا ووی چې ځکه د قیامت راځي چې الله تعالی یې وعده کړې او الله تعالی چې وعده کړې ده نو د هغې په بنیاد به راځي او علامات چې الله تعالی ویلي او رسول الله صلی الله علیه وسلم کې مې نښې ویلي دي نو هغه نښې دا ډېر ورو را روانې دوه خبرې دا شوه درېیمه خبره دا ده چې ولې به قیامت راځي قرآن دې ته د فیصلې ورځ وایي د فیصلې ورځ خلکو کې اختلافات دي بې شمېره اختلافات پیغمبران د دې دپاره راغله چې د اختلافات ختم کړي خو چا ومنل او چا ونه منل خلک خبرې ته غوږ نه ږدي خلک د پیغمبرانو په خبره باندې ځان نه پوهوي نه باوجود هم په هغه غلطه پسې روان دي وایي نه زه خو نه منم چې یو سړی بالکل خبره نه مني نو ته به ورته وایې چې زه بس ټیک ته نو یو سړی پرې بجلی پرې لغړ تار کې ګوتې وایي او ته ورته ووایې چې ګوره زه وله دا ټسټر وروړم او دا ټسټر به بل کړي ګوره د شي کې شاټ او دی بیا هم وایي زه نه منم او ته بیا یې پوهېږې چې ګوره مه کوه مه کوه او د هغې باوجود هم ته ورته وایې نو چې اخر نه منې نو ته به ورته وایې زه اوس وروړه واله ګوتې نه چې وروړي ګوتې نو بیا به څنګه چلي نو داسې الله تعالی وایي چې زما پیغمبرانو تا ته ووایي چې دا خبرې غلطې دي ګورې توحید ټیک دی او شرک غلط دی د الله بندګي ټیک ده او د الله تعالی د بندګۍ نه انکار غلط دی خو ته نه منې چې نه منې نو بیا د فیصلې یو ورځ را روانه زه به درته ووایم يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فالله يحكم بينهم يوم القيامة الله تعالی به د قیامت پر ورځ فیصله وکړي نو الله تعالی خو فیصله نه هم کړې ده نن الله تعالی فیصله نه ده کړې چې توحید صحیح دی او شرک غلط دی نن الله فیصله نه ده کړې چې پیغمبر رښتینی پیغمبر دی او ابو لهب او ابو جهل دروغجن دي اسلام درست نظام دی او سوشلیزم او د باقي ټول سیکولریزم نظامونه ټول غلط دي دا فیصله خو مخکې قرآن او سنت کړې ده وایي عملي فیصله به بیا کوي عملي فیصله صحیح یو دا چې جج فیصله واوري چې هلکه دا مجرم دته به پانسي واوروئ دته به ما وله پانسي ورکړه او دا خو فیصله شوه نو سړی خو لا ژوندی دی او پانسي د جج د دې وینا سره فورا نور سړي په غاړې ته به یې پړی پروت بیا نه هغه خو بیا په هغې کې څه وخت دي د هغې بیا څه نور فارمیلټیز دي د هغې بیا نور څه شرایط دي د هغې بیا نور څه طریقې خو آخر کار په هغې باندې یو ځل عمل وشي او سړي هغه مړی
کې هغه پړې او د دې بنیادی هغه فیصله چې هغه په عدالت کې مخکې شوی و د هغې به کله میاشت مخکې شوی و که کال مخکې شوی و کېدای شي 15 کاله کېدای شي 10 کاله مخکې شوی و نو یو د فیصلې وینا وه د هغې دلایل دي جج د دلایلو په بنیاد فیصله ورکړي خو په هغې باندې عمل بیا کله کېږي نو د هغې عمل او د هغه فیصلې په منځ کې بیا لږ فرق الله رب العالمین د پیغمبرانو په ذریعه خپله فیصله ورکړه چې څوک غلط دي او څوک ټیک دي څوک دوزخیان دي او جهنمیان دي او څوک جنتیان دي چا دپاره انعام دی او چا دپاره سزا ده اوس هغه چا له چې انعام دی هغه له انعام هم نه دی میلاو او چا له چې سزا ده هغه له لا سزا هم نه دی میلاو خلک خاندي وایي تا چې وایې چې فیصله شوې ده نو کوم ده نو د دې بېوقوفه مثال هم د هغه سړي دی چې عدالت جج سپریم کورټ فیصله واوري چې د سړي ته پانسي او هغه بیا ګرځي او خلک وایي کم ده چې سپریم کورټ چې وایي چې پانسي نو کم ده پانسي هغه دا دی ګرځي نو ته به ورته وایې چې لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه وخت به راشي نو دا الله رب العالمین د قیامت ورځ د دې دپاره مقرر کړې ده چې دا د فیصلو ورځ ده د اختلافات فیصلې په دې کې کېږي بیا یو درېیمه خبره دلته بله ډېره زیاته اهمه ده دا چې ټول قرآن مطالعه کوي نو دا تصور به ذهن ته راځي دا تصور اجمالي ذهن کې تازه ساته هغه دا چې الله تعالی قیامت ولې راولي ځکه چې الله تعالی وایي چې د عمل رد عمل پکار دی د عمل څه بدل پکار دی د عمل څه نتیجه هیڅ عمل داسې نشته چې د هغې څه نتیجه نه وي البته ما او تا ته خو د دې پته نه لګي مونږ د بعضې اعمالو نتایج نشو معلومولی لکه قرآن یو خبره کړې ده دا زه چې ویم چې قرآن دنیا چلنج کوي د قرآن دنیا چلنج کوي که نه قرآن دا وایي فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره چا چې د ذرې امره نیکي وکړه نو دا به هم ویني او چا چې د ذرې امره بدي وکړه نو دا به هم ویني نو پته ولګېده چې د ذرې امره عمل د نیکۍ د هغې هم یو نتیجه شته او د ذرې امره عمل د ګناه او د بدۍ د هغې هم یو نتیجه شته اوس ما او تا په دې قادر نه یو زه ما او تا په دې پوهېږم نه چې ذره نیکي څه ته وایي یو نیکي چې بلکل د ذرې عمره د ذره خو پېژنې که نه چې د انور د کړکۍ نه رادم نه شي او په دې منځ کې په دې هوا کې داسې څه ذرات غوندې معمولي غوندې څیزونه ښکاري نو په هغې کې هر ټولو نه ورکوټی شي دا ذره ده دونه نیکي د هغې هم یو نتیجه شته د دې عمل هم یو نتیجه شته اوس ما او تا د دومره نیکۍ تصور هم نشو کولی چې دومره نیکي به څنګه وي لکه مثلا کېدای شي مونږ کړي د ذرې امره نیکي به هم کړي خو مونږ ته دا پته نشته دی چې دا نیکي څه وه او د دې به څنګه بدلي کېدای شي مونږ د ذرې امره هغه ګناه نه مونږ خو د غرونو امره ګناهونه کړي ذرې امره به هم کړي خو مونږ د غټو څیزونو په نتیجه خو پوهېږو خو د ډېرو څیزونو په نتیجه مونږ نه پوهېږو یو سړی وایي ساده منطقي و چا ورته وایي چې دا غوړي سربول کړ وایي دا غوړي چې سړی وخوري که نه نو سړی سربوي نو هغه چې پکې رانوړی داسې وشولوله داسې او سم یې پکې ورډوبه کړ نو چې بیا پېشخونه و او ښکته خېډ ته لاړو نو ملګرو ته ویې څنګه چل دی ویې وګوره ویې سورب شو داسې خو نه کوي خو چې تا خولې ته ور واچول او بس سورب شوې دا انسان د عمل په رد عمل نه پوهېږي چې د کوم عمل رد عمل فوري دی د کوم عمل رد عمل دا وخت اخلي ټایم علي ټایم چې علي نو څومره ټایم علي دا پته تا ته نه لګي زما یو دوست و هغه ما ته چا خبره وکړه ډېر مخکینی خبره ده هغه ته چا په تحفه کې پلیټونه رالېږلي هغه لیبارټرۍ ته ولېږل شکې پرې راغی لیبارټرۍ ته یې ولېږل لیبارټرۍ والا ورته ووایي بار ته لیبارټرۍ چېته ول لیبارټرۍ والا ورته ووایي چې د دې پلیټونو کې داسې مواد شامل داسې میټیریل په دې کې شامل کړي دي چې که تا په دې کې یو ځل ډوډۍ وخوړه نو 6 میاشتې پس به تا ته د کینسر اټیک به کېږي تا ته 6 میاشتې کې به ته هېڅ اوس ته ګوره که نه د یو عمل رد عمل هغه 6 میاشتې بعد به ښکاره کېږي 6 میاشتې بعد به تا چا ته څه پته وي چې چا دا چل کړی چې ما له سره کړي وو کوم پلیټ کې ما ډوډۍ خوړلې وه مونږ ته د 6 ورځو پته نه لګي چا ته به د 6 میاشتو څه پته ولګي د دې خبرې کې مې ستا د پوهولو مطلب دا و چې د عمل رد عمل شته خو مونږ د عمل د رد عمل په منځ کې چې کومه هغه فاصلې دي او هغه کوم ګیپ دی هغه زموږ په ذهن کې نه راځي چې کله کله دا د کوم عمل رد عمل دی الله تعالی وایي داسې نه ده ښه دا یوه خبره ذهن کې غوټه کړه دویمه ورپسې بله ډېره اهمه خبره په ذهن کې راوله هغه دا ده
چې د عمل رد عمل هغه نه چې هغه محسوس شي، لکه مثلا سړي سپېړه ورکړه هغه خوږ شو، چا باندې ډز وکړو هغه زخمی شو، نو محسوس رد عمل دی. دا محسوس رد عمل دا غیر محسوس رد عمل په مقابله کې اسم نه دی. په دې ځان پوهول غواړي. کوم عمل چې هغه ډیر محسوس نه دی نو دا هغه رد عمل هم ډیر زیات، دا نتیجه هم ډیره زیاته خطرناکه ده. د دې مادي اعمالو دا چې کوم بالکل مادي او جسمانی قسم اعمال دي چې مرئی اعمال لیدلی شوي اعمال ورته توي، د دې نتیجه دومره زیاته واضحه نه ده لکه دا غیر مرئی دا روحاني اعمالو نتیجه چې څومره زیاته. یعنی زه به درته دا ووایم چې زه د یو په پښتو کې یاره پخوا د پښتو شعرونه چې وو د عربۍ ده، خو تاسو خیر ډېر به نه وایې، خو بعضې څیزونه خو مشترک په دې پښتو کې پخوا به مونږ ته استادانو د یو عربۍ شعر ترجمه په شعر کې کوله، وی پر هر د تورې ښه دی چې به جوړ شي په ملهم، خو بد پر هر د ژبې دی چې نه جوړېږي سم. دوه قسمه خلک دي، یو سړی دی هغه چا په توره باندې وو او په چاکو باندې داسې وو، چې په چاکو باندې وو نو د هغه پر هر چا ولیده، لیکن هغه لاړو هغه وګنډوله او هغه وله دوایي وله ورکړه نو بس ټیک شو. کېدای شي دا پر هر ټیکم شي، کله کله د هغه اثر باقي پاتې، خو داسې دوایان شته چې کورکمان پکې په هغه زخم کې واچي نو بس هغه پر هر اړو اثر به بیا ډوهي، چې ګنډې نه کورکمان پکې واچي که نه او دا پر هر جوړ شو نو ته به دا نه یې چې دلته پر هر وو. لیکن چې د دومره مجمع په مخ کې یو سړی بل سړي ته یو داسې نامناسبه خبره وکړي، په هغه باندې یو داسې نامناسب الزام ولګوي، د هغه باندې یو داسې نامناسب عیب ولګوي، د هغه یو داسې نامناسب غلطي خلکو ته دنیا ته ښکاره کړي، تاسو یې په ایمان ووایئ او د ټولې دنیا ته پته ولګي او خلک یې پېژني چې دا هغه سړی دی، د ده کې دا عیب دی او بل ورته داسې خبره وکړه، دا بیا د چا نه په کلونو کلونو یېرېږي. نو دې نه دا پته ولګېده چې یو هغه عمل دی او رد عمل دی چې هغه مادي دی، هغه مادي رد عمل او عمل هغه دومره اهم څیزونه نه دي، د هغې اهمیت دومره زیات نه دی، بلکې د هغه غیر مادي او د هغه روحاني عمل رد عمل چې دی هغه د دې نه ډېر زیات دی. لکه تاسو ته قرآن او سنت وایي که نه، دا مونځ باندې چې اجر ملاویږي او په روژه چې اجر ملاویږي نو څنګه ملاویږي؟ انما الاعمال بالنیات، په روژه باندې عمل چې نیت ثواب چې ملاویږي نو د سهار نه د ماښامه پورې تش په دې ډوډۍ په نه خوراک ملاویږي که په نیت ملاویږي؟ چې نیت د چا صحیح نه وي نو سهار نه د ماښامه پورې نه، چې ورپسې د شپې هم څه ونه خوري نو څه به ملاو شي؟ پته ولګېده چې هغه ثواب چې ملاویږي هغه هم د دې عمل نه ډېر زیات په هغه بل شي ملاویږي چې هغه نیت دی، چې هغه پټ شی دی. دې به یو بل مثال ویم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست دی په کور کې، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ورسره ده، د نبی علیہ السلام بله بیبي د حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها، هغه د قد نه ورکوټې ده، صفیه بنت حیی رضی الله تعالی عنها. نبی علیہ السلام د حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها مبارک څه خبره کړي، بیبي څه خبره به کړي د خوښوالي د بل څه، نو بس حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په خپه شوې ده، زنانو کې خدا مزاجي هر څوک، نو چې خپه شو نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام ته فرمایل چې یکفیک من صفیه کذا و کذا، تا د پاره خو هغه دونه پوره ده، ستا د پاره دغه دونه پوره ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سو فرمایل وی لقد قلت کلمه، عائشه ته پته ده رضی الله عنها تا یو خبره وکړه، لو مزج بها البحر لمزجته، کدا خبره په سمندر کې ورواچول شي د ټول سمندر خوند به خراب کړي. اندازه لګوي دا ولا خبره ده، تا ته دونه غټه خبره نه ښکاري، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته دونه غټه خبره نه ښکاري ده، خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې ګوره دا یو خبره ده، خو که دې خبره له مثلا د پوډر رنگ ورکړي، دا خبره پوډر شي او دا پوډر سمندر ته ورواچول شي او دا سمندر خوږی وبوي، نو د دې ټول سمندر خوند به خراب کړي، دا به استعمال نه وځي. پته ولګېده چې د روحانیاتو اثر ډیر غټ دی. دلته په دنیا کې د دې نتیجه په دنیا کې په دې څه بحث نه کیږي، دا په حدیث کې راځي کنه چې یو سړی دروغ وایي، دروغ
نو دا غره د خلې نه دون اسخه بدبوئی وخیږي چې ملائک ته یو میله پورې منډه وي دا غي بدبوئی ده ته پاره بدبوئی پويږي کوم ته پوره کوم به دروغ ویل نه کنه چې سړی د خلې نه د بدبوئی نه په دروغ په وجه بدبوئی خته او هغه نه دونه ګن باندې پاره بغنده بوئی مونږه پوره بیا مونږ دروغ ویلو حال دار چې دروغ وای نو دونه ګنده بدبوئی تلار شي چې ملائک دا هغه ګنده بدبوئی د برداشت نه نو یو مل منډه وای اوس پته ولګی دا چې اعمال یوازې هغه نه دي چې د پخکاره مونږ تخکاری اعمال هغه دي چې هغه مونږ ته نخکاری مونږ ته معمولی ښکاری او دا غي نتایج ډیر زیات خطرناک دي نو په دنیا کې به د اعمال بدل څنګه ملاويږي او د عمل بدل خو پکار دی د عمل رد عمل خو پکار دی باندې خو هیڅ عاقل هیڅ خيار سره د دې کې تاسو سره اختلاف نه کوي چې د عمل رد عمل پکار دی چې د عمل رد عمل پکار دی نو په دې دنیا کې دا اعمال په حساب کې راځي د دې اعمال بدل په عدالت کې ملاويږي چرته په یو کمپنۍ کې ملاويږي چرته په حکومت کې ملاويږي چرته یو پلار بچی له دې عمل بدل ورکي چرته یو استاد شاګرد له دې ورکي چرته یو د کمپنۍ منیجر خپل کارکون له دې عمل بدل ورکي نو په کوم ځای کې ور دې عمل ملاوي بدل ما ملاوي الله رب العالمین وای دې باندې تاسو نه پوهیږئ ما وعده کړی د به یو ورځ راولم هغه ورځ باندې به الله تعالی وې زه فیصله په خپل کوم دنیا کې خو فیصله څنګه کیږي د دنیا فیصله اول خو په دنیا کې فیصله بسوک کیږي چې څوک کوي هغه په خپل د علم بسمري ډیر زیات علم به کنه نو علم محیط به پاسره پويږي دا نه غلطی نه کیږي د غلطی نه به پاکي ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فیصله کوله نو دا څه به فرمایل چې ګوره زه انسان ما نو کته دا څه شی درکم او ته پته چې دا خو زمانه نو ته دا مو وای چې مال پیغمبر علیه السلام راکو دا خو د جهنم یو ټوکړه و چې تعالی ما درکړه چې ته پوهیږي چې دا خبره ستانه ده خو په دلایلو کې دا غبل دلایل کمزوري او غبل ساده او شي نه وي او ته چالاک وي نو ستاره دلایل په بنیاد ما فیصله وکړه او دې دا معنا نشو چې ما تعالی درکنه دا ستاده نو ګوره چې پیغمبر علی السلام دا فرمایي چې د دې معنا دا نه ده نو یو بل جج او یو بل قاضي به څنګه نه خطا کیږي په فیصله کې د بیلمه په وجه خطا کیږي کې دې چې نن سبا خو د خپل مقدمه د فریقین او د غي د وکلاو او د چالاکۍ او د تیزه په وجه دا غنه یو دوه خطا شي صحیح فیصله ونکي کله دا فیصله رودات دا مخه ته بداسه انداز کې پیش شي چې هغه دا په غلطه فیصله مجبور کی او که سړی کمزور نو دا چمک په وجه د لالچ په وجه د یری په وجه د دباو په وجه یا د بل څه مفادات په وجه یا د رشتې په وجه یا د ذاتی دشمنۍ په وجه سړی کله خطا فیصله وکي بیا فیصله کله نافذه شي او کله نافذه نشي موږ دا اوریدلې دي او څو پیری ما وې زبدا په اخباراتو نه راغل چې ډیر زره داسې وشي چې زموږ د صوبې دی هاي کورټ هم داسې کړي چې څو پیری یو سړی ته د یو 500 په ځای 2 ځله 3 ځله 15 ځله فانسی ووري تاسو مخه لبم دارو دادون راغلي نه ممکن دی یو سړی 15 ځله فانسی شي په دنیا کې او د عدالت ولې سګپ لګول ته ټوکو ولا ناشتي سره الته خو غیر سنجیده خلک نه دي ناس او سنجیده خبره کوي نو چې سنجیده کار کوي او سنجیده خبره کوي نو یو سړی له 15 پیری سزا څنګه ورکړي د مرګ 15 پیری فانسی اپ دې نه پوهیږي چې دا سړی یو ځل فانسی کیږي پته ولګي چې څه جرمونه راشي دي چې دا غي سزا ډیره زیاته ده یو ځل فانسی نه ډیر بیا دا وایي چې عدالت کوم شي ته جرم وایي یوازې د پاکستان خبره نه کوم د ټول دنیا خبره کوم عین ممکنه ده چې کم یو شی په یو عدالت کې جرم یا په بل عدالت کې ثواب او فایده یو شی په یو عدالت کې جرم ګڼل کېږي بل عدالت کې سره جرم نه ګڼل کېږي هغه قابل انعامي یو عدالت یو سړي له په یو شی باندې انعام ورکړي بل عدالت هغه په سزا ورکړي نو دا شی د جرم شو دا د انعام شو دا فیصله خو بیا ونه شو بیا دا خبره ده چې آیا په ټوله دنیا کې ټولې فیصله کېدې شي څنګه به ټولې فیصله کېږي زه د مثال په تور باندې دا مثال ډېر دی ما په وړوکوالي د یو بابا سره زیاته کړو الله دې ما ته معافي وکړي هغه ما ته ډېر یادېږي ما ته دونه دواګانې کړي زما په خیال چې هغه صرف زما د دواګانو د وجه نه مزه کوي ځکه چې دا چې ډېر ماشومان خو یې وران نو زمونږ د کور مخه ته داسې بند په باندې کې چړای و د غریب ډېر په مشکله هغه چړای ته بره وخته چته بروانو غرمه و
ما ورته چې یا بابا شکه چرته څوک به وای زه زما ما راځه زه د باندې چیس کوم وای مکه و بچیو دا چړای بیا نشم واله ما وی راځه چې دا باندې کوم ډېر ماشوم اوس را مې وستو نو چې کور ته مې راځدې کوم ما زما تا ته چا ویلې چې چیس ناغره ته خو بخیرې کړي کې به یاره بچی نو ولې دراله تکلیف راکاو نو بیا مې څه وخت بعد مور ته دا کیسه وکړه هغه خو سم وربه ولم او ما ته چې ظالمانو ما ته خو ویلې چې دا کار مې وکړو ته بار بار په لوبو ما اوس دا بابا په باره کې زه دعاګانې کوم چې یا الله پاک ما خو ته ډېر تکلیف ورکړی الله دغه تکلیف دته معاف کې د نور اجر ولا ورکې او زما غلطي خو ما نوٹ کېدم نه دغه چې خو ماشوم باندې غلطي کوم کېږي نه خو هغه ته تکلیف ورسېد اوس اسې دا ووایا چې دغه بابا زمانه یو کونټایم تمبولې وې مثلا ما نه خو یې ونه تمبوله کونټۍ ورسره وه خو چې ما نه یو غرب تمبولی وې نو ما نن په هغه باندې مقدمه کوله مثلا چې زه خو ماشوم وم تا ما نه دا غرب ولې تېر نو هغه بابا خو به اوس مړی او به کوم ځای زه به کوم ځای ګورم خدای خبره د کوم ځای و چېرته ته د چا څوکونه به زه څنګه ګورم یعنې په دنیا کې په هېڅ عدالت کې ټولې فیصلې ځکه نه کېږي چې کله به مدعي مدعی بنئ کله به مدعی مدعي بنئ کله به د هغې مدعي او مدعی دواړه خوا ګواهان بنئ د هغې موقع کله به مثال په طور باندې موقع داسې راشي چې دواړه موجود شي ګواهان هم موجود شي مدعي هم موجودي مدعی هم موجودي فایلونه هم حاضري یاره جیا به په هغه ورځ به د عدالت چوټي جج صاحب بنئ کله به د هغه چېرته کې څه مشکل را یعنې په دنیا کې دا ټولې فیصلې ممکنې نه دي او بیا عملي کېږي هم نه بیا ډېرې ګناهونه تا ته ما ووي داسې دي چې هغه د عدالت په نظر کې ګناه نه دی یا د عدالت د دایره کار نه هغه بهر دی یو عدالت په دې کې څه کار لري چې یو سړی ته ورشې او هغه جج صاحب ته ووایي چې یاره جي دا سړی نه دی اسې د ده د نیت نه ما ته دا معلومېږي چې د ده ما ته نیت ښه نه دی نو هغه به راته وایي چې سیدې ته ویلي ته به وایې نه وایي اسې دا شکل یې په ما بد لګي نو عدالت به ستا په دې کې څه تعاون وکړي مثلا یاره جي دې سړي مونځ کوي خو ما ته پته وه چې د نیت ټیک نه و د روژه نیولې ده خو ما ته پته ده چې د روژه نه او چې اسلامي عدالت نو اسلامي عدالت به څه وایي چې ورته سره څه وکړو دا خبره په دې منځ کې راغله دا لغاري صاحب چې صدر و نو مونږ د ملکان ډویژن کې په هغه وخت کې زه په دیر کې اوسېدم ملکان ډویژن یو جرګه وه نو چې جرګه وه په جرګه کې مشرانو نو هغې خبرې به کولې موږ خو پکې کشرانو خو بهرحال هغې پکې مقرر کړي نو لاړو نو هغه ډاکټر یعقوب صاحب د الله پاک وبخي نو هغه خبرې کولې د جرګې مشر نو هغه ورته وایي چې شریعت مونږ له راکړه د شریعت مسلې هلته چېړېده نو مونږ وایي چې زر دا خبره نو هغه اوږدې خبرې په دې وشوې بیا هغه خو په پښتو کې خبرې کولې نو هغه اخر کې خبرې وکړې نو پکې منځ کې یو اعتراضي جمله یې ویله وایي یاره دا خلک وایي تاسو شریعت غواړئ خو د چا شریعت وایي شریعت د مولانا شاه احمد نوراني صاحب په هغه وخت کې ژوندی و د هغه نوم یې واغېسته میا طفیل صاحب رحمه الله ژوندی و د هغه نوم د چا شریعت هغه ډېر شاید د څلور نومونه یې نور هم واغېسته د چا شریعت تاسو له در نو بس زما ذهن کې خبره راغله ما چې دی خبره خلاصه کړي زه به ورته خبره کوم نو بیا چې هغه خبرې ختمې کړې نو زه پاڅېدم ما صاحب زما خبره به اورې حالانکې اصول خو دا نه و چې ما خبره کړې وې ځکه چې مشر خبره وکړه بس خبره ختمه شوه او صدر مجلس هم و صدر پاکستان هم و نو د هغه په مجلس کې بیا د هغه خبرې نه پس خبره کول خو عام رولز د مکرجي په کتاب کې خو به یې دا لیکلي مکرجي خو پېژنې که نه که نه هم دی لوستی مکرجي د مکرجي په کتاب کې خو به یې دا لیکلي چې صدر صاحب خبرې وکړي بیا به خبرې نه کوي خو د الله په کتاب کې خو یې نه و لیکلي نو ما وایي چې صدر صاحب زه به خبره کوم وی وایه نو بل یو کس الله دې وبخي هغه مفات شوی دی پاچا صاحب نو هغه وایي د دې سړي خبره خو به خامخا اورم نو ما ورته وایي چې صدر صاحب ستا د خبرې جواب کوم تا ما ته وایي چې د کومې پارټۍ شریعت نو زه نه د نوراني صاحب شریعت غواړم نه د میا طفیل صاحب شریعت غواړم نه د مولانا عبدالحق صاحب شریعت غواړم او نه د مولانا مودودي شریعت غواړم زه هغه شریعت غواړم چې ستاسو د حکومت تحت چې کومه اداره ده اسلامي نظریاتي کونسل چې هغه سرکاري اداره ده هغه سرکاري ادارې چې شریعت دپاره کوم سفارشات مرتب کړي زه هغه غواړم په هغې عمل ولې نه کوئ د پارټۍ شریعت نه غواړم هغه غواړم چې دا حکومت پاکستان تاسو په خپله کوم خلک مقرر کړي دي هغې چې کوم سفارشات مرتب کړي دي هغه علما هم تاسو راغوښتي دي تاسو ورته سهولت ورکړی آیني اداره ده هغه آیني اداره چې شریعت څه ته وایي هغې چې شریعت څنګه انټرپریټیشن کړی دی هم هغه زه غواړم هغه ولې نه راکړې نو هغه سره خو بیا د دې خبرې جواب نه و
خیر بیا مې ورته مې زه خیر ته یو درخواست بدنه بل مکمدار ته مونږ په هغه زمانہ کې په دې چین کې په ډیش باندې پابندي لګېدلې و ما اخبار کې لوستي او ورسره دا لیکلي چې چینیان وایي چې په دې پابندي ځکه لګو چې دا زموږ د نوجوانانو اخلاق خرابوي نو ما ورته ډېره د شرم او د پیغور خبره ده چې د هغوی خو الله او رسول باندې اعتماد نشته خو بیا هم په دې پوهېږي د جوانانو اخلاق تباه کولو نه بچ کول پکار دی او دا شی اخلاق تباه کوي نو ما ورته چې په دې په پاکستان کې پابندي ولګوه نو هغه ما ته وایي دا خلک چې په کور کې ګانې وایي نو د دې سره دا خبره په دې پسې رایاده شو وایي دا خلک چې په کور کې ګانې وایي نو دې سره به څه کوې نو ما ورته دا خلک په زړه کې حسدونه هم ساتي نو دې سره به څه کوې خلک په زړه کې حسد هم ساتي او حسد دونه غټه ګناه ده چې نیکۍ ټولې خوري ما په یو عدالت کې د حسد څه علاج شته نو بیا به څه خیره خبره لږ غوندې تیزه شو به هر حال نه وه تیزه ول په کار خو بیا خفم شو به اجازت هم هغه مجلس ختم شو خو مطلب مې صرف په دې کې و چې ځینې خبرې داسې دي چې هغه د عدالت او د حکومت په دایره کار کې نه راځي خو د الله د حکومت په دایره کار کې راځي د الله د حکومت د دایره کار نه بهر نه دی د دنیا د حکومت د دایره کار نه بهر د دنیا د عدالت د دایره اختیار نه بهر دی خو د الله د عدالت د دایره اختیار نه بهر نه دی هېڅ شی د الله د عدالت د دایره اختیار نه بهر نه دی ذره بره یو شی هم د الله تعالی د عدالت نه بهر د دې وجې نه پته لګي چې اوهو یو داسې ورځ پکار ده چې په هغه ورځ د چا نور کارونه نه وي په هغه ورځ نه د جج چوټي نه د عدالت چوټي نه په هغه ورځ د چا بل کاري هغه دومره اوږده ورځ وي چې د تمامې دنیا د خلکو فیصلې پکې وشي هغه داسې اوږده ورځ وي چې په هغې هر څوک را ژوندی شي چې مدعیم را ژوندی که 100 کاله مخکې یو تېر شوی هغه هم ژوندی او که 100 کاله پس بل تېر شوی هغه هم ژوندی په هیروشیما او په ناګاشا کې چې کومې ټمبمونه چا چولي و خو به مړی هغه مړ دی مخکې کلونه کې مړ دی خو هغه خلک اوس هم هلته کې شل او ګوډه وړاندې پیدا کېږي نو دی به په هغه مقدمه کوي که نه خو اوس مړ دی که نو که څوک مخکې پیدا دی او که څوک وروسته پیدا دی دا ټول په یو میدان کې حاضر بیا فیصله داسې فیصله وي چې په هغې کې د غلطۍ امکان نه وي داسې فیصله کوي څوک داسې فیصله کوونکی وي چې په هغې کې بیا د یو فریق ملګرتیا نه وي نو فیصله کوونکی به هلته الله رب العالمین بیا قانون او ضابطه کې کله کله غلطي را پیدا کېږي تاسو ته پته ده که نه په آیین او په ضابطه کې په قانون کې ترمیمونه ولې کېږي زمونږ د پاکستان په عدالت کې په قانون آیین کې څومره ترمیمونه شوي دي 18 19 شل نو 18 19 ترمیمونه نو دا ترمیمونه ولې کېږي ځکه چې پته ولګي چې هلکه دې زمانه کې اوس دا شی پکار دی نو دا ترمیمونه نو هغه غلطۍ پکې نو الله رب العالمین په خپله باندې به فیصله کوي ځکه د الله تعالی په قانون کې څه غلطي نشته یوم الدین مالک یوم الدین د دې مالک خبره باندې پوهېږي که نه کله کله یو سړی د فیصلې اختیار لري خو فیصله د هغه جوړه شوې نه وي بل چا آیین او قانون او ضابطه جوړه کړې او دته وي ته به د ضابطې مطابق فیصله کوې الله وایي زه مالک یم ما له چا ضابطه جوړه کړې نه ده زما خبره په خپله ضابطه ده او بیا الله رب العالمین نه د چا نه دباویږي نه په د چا چمک اثر کوي نه به د چا زور او زاري چلیږي او نه د چا نه څه یریږي او نه د چا نه څه امید ساتي او نه د چا نه ته ولا یخاف عقباها الله وایي که نه فدمدم علیهم ربهم بذنبهم په دنیا کې مې عادیان او سمودیان تباه کړه که تباه نه کړه او چې څوک یو قوم له سزا ورکړي او ډېر لوی قوم باندې نو بیا خو کم از کم که بل ته وایي نه خو په خپله خو په زړه کې یریږي که نه چې یاره غلطي مې کړې ده خدای خبر خلک به راته سوی خلک به زما په باره کې سوی نو الله وی ولا یخاف عقباها زه یریږم نه ما ته خو څوک څه نشي ویلی ما خو د چا نه یاره نشته نو داسې ذات چې بیا د قیامت په ورځ فیصله کوي نو هغه فیصله بیا څه ده هغه بیا نو دا د قیامت د راتلو هغه بنیاد دی اوس به صرف د دې آیاتونو ترجمه کوم ځکه ما د تشریح کې لږه وخت واغشتو خو بهرحال مطلب مې ستا پورا هغه تفصیل باندې مطمئن کولو بسم الله الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا ولې ستاسو دا خیال دی چې تاسو موږ پیدا کړي عبثا بې فایدې اسی فضل د زناورو په شانته چې خوري او سکي او بس خبره ختمه وانکم الینا لا ترجعون او تاسو به مونږ ته نه واپس کیږئ نشئ واپس کولی کېدی تاسو به مونږ ته نشئ را واپس کولی کېدی ستاسو دا خیال دی نو دا خیال هم غلط دی ما تاسو بې مطلبه نه پیدا کړي داسې بې مطلبه کارونه یو هوښیار انسان هم نه کوي نو زه به څنګه وکړم نو په ما دا ګمان مه کوه فتعال الله الملک الحق الله تعالی د داسې
کارونه ډیر زیات بالا دی. په الله دا ګمان مه کوه. کلا داسې مه کوئ اذا بلغت التراقیه چې کله دا روح دې تړتوړي ته راورس دا روح دې تړتوړي ته راورسېږي. تراقي ترقوته تړتوړی چې ورته موږ وایو دا دوه ډوکې د دې شینې دا چې یو ځای شوي دی په دې منځ کې داسې قطع غونته کړی او دا مرۍ وله ښکته راغلې ده دا حنجره دا تړتوړی نو دې ځای ته راورسي. وقیل من راق او دا وویلی شي چې څوک دی دموونکی یاره جي څوک نشته چې دم لی راولې دې سړي باندې خو چلې شو د ارام خو یې بدل بدل غونته کېدی یو معنا. وقیل من راق او دا په دغه وخت کې ملائک راځي نو ملائک چې راشي که نه نو چې ګنده عمل والا سړی نو د هغه د دې روح نه څخه بوی خیږي نو هغه یو ملائک هغه بل ته ویل لري که بدبویه دی وایي تی والا من راق وایي دا به څوک به راوړي څوک به وړي ته به یې ویسې وایي زه خو یې نه شم بدبویي ته خیږي بل ور یاره ته یو څه زه خو یې نه شم بدبویي ته خیږي او هغه چې نیږي که نه نو وایي من راق دا به څوک یو شي نو هغه یو وایي زه یې وړم د دې نه خوشبویي خیږي بل وایي دا زه وړم د دې نه خوشبویي خیږي نو د نیک عمله د روح نه خوشبویي خیږي نو هر یو وایي زه یې وړم ته یې څه له وړې زه یې وړم او د هغه بل نه بدبویي خیږي نو وایي من راق یاره دا به څوک یو شي دا خو څښه مردار شی دی دا لرې کړې چېته. والتفت الساق بالساق او یو ځای شي دا پنډی د بلې پنډی سره نو پنډی د پنډی سره یو ځای کېدل مطلب یې دا دی چې سخته راشي دا چې مرګ راشي که نه په زنکدن کې دا یوه خپه د بلې خپې له راچوي لکه د خپو د طرف نه دا سا راوځي نو دا خپه د خپې له راچوي دا خپې داسې مږي او دا معنا هم ده چې والتفت الساق بالساق سختي د سختۍ سره یو ځای شوه تا ته صرف یوه سختي ښکاري چې د دنیا نه به ځم خو یوه سختي بله ده چې آخرت هغه بله دنیا د هغې ته به ځې د دنیا د دې اخرنۍ سختي او د آخرت هغه اولنۍ سختي او درېیمه پکې دا چې یوازې دا هم سختي نه ده که نه که د مرګ هغه سختي وی چې مرګ سخت دی او دنیا پرې ښودل ګران دي نو دا هم نونه غټه خبره خو نه وه خو غټه خبره پکې دا ده چې الی ربک یومئذ المساق د خپل رب طرف ته به اوس روانېږي اوس رب طرف ته به روانې نو هلته به دې پته لګي چې څنګه چل دی اوس دا بل اوس دنیا کې د مرګ صورت حال او بیا د هغې نه بعد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد دین مخی آیت دے ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه انسان مون پیدا کړي د د زړه تصورات او خیالات دا مون ته پته ده ونحن اقرب الیه من حبل الورید او د ته نږدې يم د مړی د رګ نه خو د دې باوجود چې د مړی د رګ نه ورته نږدې ما ته پته ده چې دې څه کوي خو بیا مې ملائک مقرر کړي چې راپورټ لیکي ځکه چې الله تعالی وایي زه صرف د خپل علم په بنیاد ګوره په دنیا کې ویلي وي جج به د خپل علم په بنیاد فیصله نه کوي جج به د رودات په بنیاد فیصله کوي جج به د مقدمې رودات مخې ته نیسي د هغې په بنیاد به فیصله کوي په خپل علم په بنیاد به جج فیصله نه کوي نو الله دا چل د کوم نه زده دا چل هر چا د قرآن نه زده کړی دی ښه کوي دي چې زده کړی نو دا هغه خبره ده چې الله وایي زه صرف د خپل علم په بنیاد فیصلې نه کوم زه د رودات په بنیاد فیصله کوم او رودات ملائک لیکي اذ يتلقى المتلقيان چې کله اخلي دوه اغستونکي ملائک یو خی طرف ته د عام خلکو دا خیال دی چې دا ملائک په دې اوږه او په دې اوږه ناست دي شما چې څومره مطالعه کړې ده نو دا ملائک په دې خوله کې دننه دي یا په دې وښکي کې دي په دې ښی وښکي کې هغه ملائک چې کوم نیکۍ لیکي او په دې ګس وښکي کې هغه چې کوم بدۍ لیکي او دا د نیکو لیکلو والا ملائک په دې باندې نګران دی ټیم لیډر چې دی هغه دی چې دا کوم نیکۍ لیکي او چا وی نه دا د دې دواړو غاښونه نه دا سنایا دا مخکینی دوه غاښونه بره او دوه غاښونه ښکته دا د دې غاښونو سره دي چا وی دا د دې تالو سره دي دې ځای کې دا ملائک دي ښه هر ځای ته چې دي زما دې سره څه کار دی خو په ما نګران دي او زما خبره لیکي اذ يتلقى المتلقيان چې کله اخلي دوه اغستونکي عن اليمين وعن الشمال قعيد یو د خې طرف ناست یو بل لګس طرف نه ما يلفظ من قول د نو باشه د خلې نه یو خبره الا لديه رقيب عتيد مگر د سره خوا کې یا تیار ناست په انتظار رقیب په انتظار کې نه رقیب په وختو کې هغه رقیب ما په انتظار رقیب په انتظار دی او عتيد تیار دی قلم ته نه دی ورک کاغذ ته نه دی ورک په قلم کې صحیح نه ختميږي
او دا څنګه چللې نو ته په ایمان وایه پخوا به تا دا اورېده دا اوس څنګه چللی دا پر میموري کارډ کې څنګه چلی دا پر هارډ ډسک کې څنګه چلی نو بد داسې بس چلی نو ستا دا هارډ ډسک دی او هغه داسې دی چې هغه په نظر ستا دا په نظر راځي او په نظر هم نه راځي اوس هم نه پوهېږې دومره کمقلات او چې په دې نه پوهېدا ته نو په دې خو ځان پوهېوه که نه وجاءت سکرة الموت بالحق او رالی سلګی د مرګ پر اشتیا ذلک ما كنت منه تحید دا هغه وخت دی چې ته به یو خابل خوا کږېدې تا به هلکه سپیډ مه واګورئ مړ به شو هلکه ګوره ایکسپایر دوایي مه خوره مړ به شو هلکه اپریشن ګوره په صحیح سړي کوه مړ به هم کي هلکه نشه پې زیاته نه کوي ګوره مړ به شي هلکه ګوره دا ته خو دې تښتېدې نو د کوم شي نه تېښته نه کېږي د هغه نه تښتېدې او د کوم شي نه تېښته کېږي جهنم د هغه نه تښتېدې او د مرګ نه تښتېدې او د دې نه تېښته نه کېږي دا قمقلتوب د کوم شي نه تېښته نه کېږي مرګ د هغه نه تښتو او د کوم شي نه چې تېښته کېدی شي جهنم د هغه نه تښتو هوښیاران یو وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد او را بشي هر یو تن چې د سره به یو روانونکی می او بل به ګواهي دا هغه ملائک دي چې د سره و دا ورسره نه ده لیکل چې کولم دا به یلته لقد كنت في غفلة من هذا یقینا توی په نا خبره کې د دې وخت نه تا خو د دې وخت توجه خیال نه کوو که نه تا ځان نه غرضه کړی وزګار نه وي فکشفنا عنک غطاءک نو مونږ لرې کړه ستا نه ستا پردې فبصرک اليوم حدید نو ستا نظر نن تیز دی ورځ ده که نه ولتنظر نفس ما قدمت لغد دنیا کې خو تیاره وه ستا نظر ډېر نه لګېده او د شریعت چشمې او د شریعت رڼا دې اغوستې نه وه او اوس رڼا شوه نو اوس پته ولګېد چې اوهو دا خو اسم دا خو هر څه ګپو دا خو دروغ و دا خو دا زما پورې زړه نښلولی او دا خو شیخ دا هر څه خو بې وفا و وقال قرینه اوس دارې ګوره قیامت کې اوس عدالت روان دی وقال قرینه د ملګری به ووایي هذا ما لدی عتید دا زما سره چې کوم مجرم دی دا خو پیشې ته تیار دی زما ربه د دې مجرم فایل تیار دی ما دا د مجرم راوستی دی زما د مجرم فایل تیار دی دا پیشې ته تیار دی که اجازه دي چې در پیشې کړم پیش دا صورتحال به روان القیا فی جهنم کل کفار عنید دې دواړو ملائکو ته دی عتید دی شهید او دی رقیب دته به دا ویلی شي واچوی دواړه و جهنم کې کل کفار هر ناشکره عنید او ضدي ناشکره او د حق سره ضد کون عناد ضد کوونکی مناع للخیر چې ډېر منع کوونکی د خیر دی ډېر بې خیره سړی چا سره خیر او ښېګړه نه کوله دا اوس وخت کم دی زما د وعدې مطابق ما بیا زه به 12 بجې نه مخکې بس کوم خو به هر حال بیا وګت شو نو کني تا ته به ما ویل چې مناع نیکي یوازې منځونه او روجې دي دا د دې بندګانو حقوق ادا کول دا پکې څه شي دا پکې نه بس هر سړی نیکي له دې ته وایي چې ته ورته نیکۍ او آخرت نو دی به منځونه له ایله زور ورکړي او د بني ادمو سره به دا سلوک کوي لکه ته به دا ټول دشمنان دي نو د انسانانو سره هم لږ د انسان غوندې سلوک کوه که نه د ګاونډي سره د کشر سره د رور سره د تقسیم په وخت کې د شاګرد سره د استاد سره د ملګري سره په ناسته پاسته کې په خوراک کې په ګرځېدو کې په تلو راتلو کې نو دا هم د سړیتوب مظاهره کوه دا هم انسانان دي دې باندې خو الله خوشحالېږي چې د الله د بندګانو سره ښه سلوک کوي مناع للخیر دی بس میم زرما ټوله زما وی بس د ځان یم نو نور څه نه پېژنم معتدن زیاتی کوونکی دی مریبن شکمن دی هر چا ته د شک په نظر ګوري اسلام ته هم د شک په نظر ګوري الذي جعل مع الله الها آخر دا هغه کس دی چې د الله سره نور خدایان منل د ځانه فالقیاه فی العذاب الشدید ور واچوی په سخت عذاب کې قال قرینه وایي به د هغه ملګری چې دی ګمراه کړی و هغه شیطان هغه به وایي چې په ده خو وچلېده اوس مجوړ زما باندې ځکه چې ده ورته لار غلطه ښودلې وه دی به وایي د دا مقدمه اوس په مان چلېږي ربنا ما اطغیته ای زمونږ ربه دی ما نه دی ګمراه کړی ولكن كان في ضلال بعيد لیکن دې په خپل په لري گمراهۍ کې وو قال لا تختصموا لدي الله ورته وایي زما په مخ کې جګړې مه کوئ په عدالت کې شور مه کوه عدالت کې شور کولی شي دنیا کې په موبایل ټنګ کې لکه وایي داتې واله لا تختصموا لدي اوس زما په مخ کې جګړې مه کوئ وقد قدمت اليكم بالوعيد او ما هو تاسو ته مخکې دمکې درلېږلې وه چې دا وخت به را روان وي
ما يبدل القول لدي دا خو زما وعده و چې قیامت برازي او نه بدليږي وینا زما په خوا کې زما وینا بدلېدو والا نه ده وما انا بظلام للعبيد خو یریږم زه ګوره په بندګانو باندې بالکل ظلم نه کوم زیاتې نه کوم یوم نقول لجهنم په دغه ورځ به ووایو موږ دوزخ ته هل امتلأت ولې ته ډک شوې نو وتقول دوزخ به وایي هل من مزید ولې نور نشته چې راواچې نور نشته ته ووایه چې جهنم وایي چې نور نشته وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد او راجمع نږدې بکړي جنت متقیانو ته غیر بعید چې لري بنې ته به جنت به کوم ځای خدای خبر نو پیاده به پسې زمو ګاډي وایي کې نه جنت به تر نږدې کوي خو ته د جنت قابل شه الله دې موږ د جنت قابل هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ دا غشي دې تاسو سره وعده کولې کې دې شو لكل اواب د هر هغه کس د پاره چې الله تبار بار راګرځي حفيظ د الله تعالی د پابندو خیال ساتي د الله تعالی د احکام او د پابندو خیال ساتي من خشي الرحمن بالغيب سوق چې ويريد د مهربان بادشاہ نه پناه لیدلی وجاء بقلب منيب او راغه د الله مخله سره د داسې زړه چې هغه حق طرف تمایلو نو ادخلوها بسلام هغه ته بدا ویلې کېږي نه وزیر جنت ته سلامتیا ذلك يوم الخلود دا ورځ چې د همیشوالي ورځ ده په دې ورځ جهنم ته سوق لاړه اب پکې همیشه یو دي جنت ته لاړه هغه همیشه لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد دې په ملاوي په جنت کې هغه څه چې دی غواړي او موږ سره د دین اضافه نورم سدي نور یعنی د سم سشتجتی نه غواړي د سم سشتجتی ستاره دوه کالو بچی کنه او ته یې بچی په دې مارکیټ کې چې څه غواړي زید العالم هغه وي بابا مال جاز مال موټر مال بال مال پلانټیشن مال کرکټ مال کیمرا مال موبایل نو ته یې بچی واده بندلو کوم واده نه ته واده نه کو نو په نه پويږي کنه نو مونږ هم نه پويګو مونږ وایي راځي ډوډۍ مونږ وایي راځي باغونه مونږ وایي راځي مزه الله وې دار سم در کوم ولدینا مزید ما سره نورم سدي چې تقمقل نه پويږي ابم در کوم الله ته نه پويږي ته پته نشته هغه ته وخته نشي ته پیژنې نه ابا صحیح نو په جنت کې نو الله دې مونږ ته وخی وكم اهلكنا قبلهم من قرن او ډیر تبا کړی د مونږ د خلکو نمخ کې پیړې او خلکو هم اشد منهم بطشا چې هغه ډیر سخت د دین د حمله په لحاظ د خلکو نه فنقبوا في البلاد نو هغه ورننه وتل په خارونو کې او خارونه یعنی سوري په کې وکړه مطلب دا دی چې هغه ځان له په غارونو کې او په غرونو کې آباده جوړ کړي او یا دا چې د نور خلکو په خارونو کې ورننه وتل فتوحات وکړه نو هل من محیص ولې په دې زیات قوت او په دې غرونو تراشلو یا د قومونو په فتح کولو باندې اخلاص شو اخلاصېدو څه شته و نشته ان فی ذلک لذکرى یقینا په دې کې نصیحت ده لمن دا غچا د پاره کان له قلب چې دا غ د پاره زړه او القى السمع يا وكيدي وهو شهيد خجد حاضري ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام او بشک پیدا کړم موږ اسمانونه او زمکه اوس چې په دې منځ کې د پشپغو زمانو کې پشپغو دورونو کې پشپغو زمانو کې وما مسنا من لغوب او نه رسیدلې موږ ته ستړی والے فاصبر على ما يقولون نصبرك وسردا سنج داخله کې وای په دې باندې تجربات کېږم او د خپل او تنګېږم وسبح بحمد ربك او پاکی بیان او سر د حمد دربستان قبل طلوع الشمس دنور د خطون مخي وقبل الغروب او دنور د پریوتون مخي ومن الليل فسبحه او د شپې په حصہ کې د الله تعالی پاکی بیان او ادبار السجود او د سجدون مخي د الله تعالی پاکی بیان او چې منځو کې کنه الله اکبر حدیث کې راځي فرض مانځنه سلام وګرځي کنه حضور وای الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله واستمع يوم ينادي المنادي وكيد پک مورد چې आवाज به وکي आवाज کوونکې د مکان قریب د نږدې ځای تبه د جوړ ماته دا چلټلې واله د نږدې ځای به आवाज شي راځي يوم يسمعون الصيحة بالحق فدغه ور به خلک واوري دغه چې کوم سایرنده دا به پرشتیا واوري ذلك يوم الخروج دا د ورځ دراوتلو د قبرونو
انا نحن نحيي ونميت بشک دا ژوند او مرګ مونږ ورکو دا ژوند دي کول او مړ کول مونږ کوو الینا المسیر ومن طرف واپس دا یوم تشقق الارض عنهم سراعا فكما ورد بچ وچ ودا مکر د خلقنا د قبر نبرا پاس سراعا پمنډا ذلك حشر علينا يسير دا راجم کول د ټول دنیا د خلق مونږ ته ډیر آسان دي نحن اعلم بما يقولون مونږ ته پته د چې دا خلق ست تفسیر کوي فما انت عليهم بجبار او نه ته په دې خلق باندې زور کوونکې فذكر نزور خو به مکوا کو نصیحت مبندوا فذكر بالقران نصیحت ورکر قرآن په ذریعہ باندې منا چاته يخاف وعيد شيريږي زما د دم کونا تربل سورۃ ترجمه و صدا وکي ان شاء الله بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله تعالى